شپږ میاشتې راولم پنځه کم 40 لکه 36-37 लाख रुपये माړی کړي د حکومت ته تلي بیا د مانه واغسته بیا پرېښوده که نه پاتې شوه نو ما ورته دا شی مال راکړه دا زه وچلوم نو دا به چې حکومت خزانې ته پیسې ځي او دلته به د عوامو هم کار رواني غریبانان بېوسه دي دوی به هم لینډ رواني برابر دي موږ نه واغسته او شی بلډینګ وساتو د دې ځای اوسېدونکي خلک دي د هغوی روزګار د دې ځای سره تړلی دی خو که دوی د دې ځای نه لرې کوي نو په دوی باندې داسې شوت لکه چې د ده د بچي نه د خولې مړی په دوی روزګار بندې لکه هر قسمه ظلم زیاتي د دې خلکو سره وشو دلته کې موږ دا ځایونه په لیز باندې پیله نیولي وو بیا هغه د لیز هغه کاتم زموږ ختمه شوه بیا د هغې نه بعد چې کم دی دلته کې زموږ ملګري وو هغوی سره ټیکه وه هغه ټیکه هم بیا ختمه شوه بیا د دې تقریبا یو کال وشو چې د دې غریبانان دا در په در کړي دي دا تقریبا 2-2.5 خلک دي په دې ځای کې او لکه هر قسمه زه وایم چې لکه د دې عمره بې انتهایي کمزوره طبقه لکه دلته چې کم دي نو لکه زه دا نه یم په دې کې زه پخپله م یم لکه د دې عمره کمزوري خلک بس په دې تخبۍ کې نه چې په دې ذله مردان کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم جی اسفندیار باچا دی د دې ریلوې بازار صدر یم او دلته کې د بازار سره زموږ تعلق دی وارډ نمبر 3 سره د ډېرو مودې داسې دلته کې دا مسله روانه ده د غریبانانو دلته کې لکه هر قسمه ظلم زیاتی د دې خلکو سره وشو دلته کې موږ دا ځایونه په لیز باندې پیله نیولي وو بیا هغه د لیز هغه کاتم زموږ ختمه شوه بیا د هغې نه بعد چې کم دی دلته کې زموږ ملګري وو هغوی سره ټیکه وه هغه ټیکه هم بیا ختمه شوه بیا د دې تقریبا یو کال وشو چې د دې غریبانان دا در په در کړي دي دا تقریبا 2-2.5 خلک دي په دې ځای کې او لکه هر قسمه زه وایم چې لکه د دې عمره بې انتهایي کمزوره طبقه لکه دلته چې کم دي نو لکه زه دا نه یم په دې کې زه پخپله م یم لکه د دې عمره کمزوري خلک بس په دې تخبۍ کې نه چې په دې ذله مردان کې نشته د حلال روزګار ځان لکۍ بچو یو سړی لکه حلال روزګار کوي دلته کې راشي دلته په ځان باندې چا تنبو تړلی چا کپړه تړلې ده او د هغې باوجود چې ته راځې او بیا د هغه تنبو او کپړه خو په تندر وله چې له هغه څه ځان ته لګولي هغه هم وله ته ماتې او په بل مخ کې که نه نو لکه دا ډېر ظلم دی دلته کې نو د دې خلکو سره مونږ هر قسمه بالا افسرانو سره په دې کې ملو شو او بس صرف په دقې باندې چې بس نن بس تاسو کار وشي سبا په دې کې دا د یو کال تیر شو نو لکه لحاظه نن سبا دا مهنګایي او د حالاتو ته تاسو وګورئ لکه دا خلک په آخر څه کوي نو بس مونږ خو هر قسمه طبقې ته مثال چې کم د بالا افسران دي کو هغه د یونین صدران دي هر چاته زمونږ یو اپیل دی چې د دې غریبانانو په حال باندې د الله دپاره رحم وکړي او د دې خلکو د یو لکه خپل حلال رزق ګټي نو بس هغې ته د کم از کم په قلاره باندې پرېږدي مخکې به تاسو څنګه خبره وکړه دلته به په لیزو دا ځای ټیکهدارانه سیستم شو دوی نه به څه پیسې د منتلي یا د کال اخیستې اصل کې دا به هغوی بیا د ټیکې دپاره پیسې جمع کړې نو بیا به هغه په دې خلکو باندې هغوی تقسیم کړې بیا به یې دوی نه پیسې اخیستې او د دې نه مخکې چې دا مونږ سره کم په لیز باندې د دوی اګریمنټ شوی نو هغه خو مونږ په مردان سټیشن کې جمع کولې یا به د هغوی هغه افسران دلته راغلل مونږ به جمع کړې یا به مونږ هلته لاړو جمع به هم کړې سیستم ولې ناکام شو ولې ختم شو نو بس هغه سیستم په دې باندې ناکامیاب شو چې اصل کې په دې کومه اداره چې د ریلوې ده نو په دې کې کرپ خلک ډېر زیات لکه تعداد پکې د هغوی سیوا دی نو هغوی دا نه غوښتل چې دا داسې وچلېږي ولې ګورنمنټ خزانې ته پیسې ځي نو زموږ دا خزانه به څه کوي خپل جیب دپاره خپل جیب دپاره کم از کم هغوی لکه داسې بیا دا کار څوک د ټي ایم ای نه جي نه دا د ریلوې سره د دې دغه دی دا ځان له یوې اداره ده په پاکستان کې د دوی یو ځان له حکومت دی په پاکستان کې دا د ریلوې خلک د ټي ایم ای خلک نه دي ځان له غونډګان دي او بس دې کې شته دی بیا که نه لکه داسې خلک پکې شته ښه خلک هم پکې ډېر دي مونږ دا نه وایو خو لکه کم از کم داسې خلک هم پکې شته چې یو روغ کار طرف ته روان نو هغه روغ کار ته دوی نه پرېږدي تاسو دوی ته دا وایي چې په لیګل طریقه موږ له دا راکړئ قانوني طور چې څه پیسې تاسو اخلئ سرنټ د حکومت خزانې ته خو هغې ته دوی نه دي د لیګل طریقې دپاره یو کال وشو چې زه په دې پسې منډې تړلی وم زه پکې لاهور ته تللی یم په خپله 15-16 پیرې د هغې باقاعده ما سره پکچر شه زه بیا تا ته درولیږم لکه زه په دې کې د هر یو سړي سره د دوی ډي جي دی حفیظ الله نوم یې زه پکې د هغه سره ملو شوی یم هغه مونږ ته وایي چې تاسو پېښور ته لاړ شئ بیا چې پېښور ته رالو بس دوی راته اوس کله وایي ورګه نوې پالسي را روانه ده 3 پیرې خو یې په مونږ دلته په بینک کې اکاونټونه کوله وکړل و یاره دلته کې ورګه د اکشن کېږي بیا هغه کینسل شي نو د دوی د پالیسۍ مثال داسې دی لکه څنګه چې په دې باندې وایي ورګه ریل ګاډی را روان دی ریل ګاډی لا پته یې نه لګي کتونکو دا د تخبیر ریلوې سټیشن دی او کله چې د پی ټي آی دور دلته شیخ رشید راغلی او د ریلوې دوباره افتتاح کړی چې دا ریل به واپس بحال شي راځي به هغه ریل خو یو پیره راغلی دلته خو بیا لا موږ په سترګو نه دی لیدلی دا ځای د ریلوې نه تقریبا بس دغه ریلوې ټریک دی یو څو قدمه کې دی څومره دی دوی مونږ ته ټریک لګولی دلته کې 30 فوټ کې یو پینسنګ دی چې تاسو به د هغې نه خوا نه کېنئ مونږ د هغې نه هم تقریبا 20 فوټه دی خوا ناست یو لکه دا نه چې مونږ سره ریل ته لاره بنده کړې یا هم د هغوی هغه کم ټریک دی په هغې کې ناست یو دوی مونږ ته خپل پینسنګ کړی دا کیمرې ولې تا ته ښودی چې مونږ دغه پینسنګ نه دلته بار ناست یو په دې ځای کې دا د ریلوې ټریک نه ښه کاپي دی خو دی مطلب که ریل راځي نوم دا ځای پالتو دی مطلب هغې نه مکمل
عمل پرېږدي. نو که پرنټ باندې د دوی څه خبره وشي ګورنمنټ ته دغه پیسې ځي ټکس خزانې ته ځي نو هم پیدا ده د دوی هم پیدا ده روزګار به خو دغه شان نه غواړي کرپټ خلک دي په دغه ریلوې اداره کې هغوی چې دغه پیسې دي زمونږ جیب ته راځي نو په دغه طریقه دا سیستم رواني. ښه دا یو ورور ولاړ دی دا پکې دلته روزګار کوي د ګوړې دغه مخامخ دغه لګولې ته راته دا ووایې تاسو د څومره وخت نه دا کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې ستاسو شکریا ده کوم چې تاسو مونږ له په دې سخت وخت کې رالی. زه د 30-35 سال نه دلته په خپله کاروبار کوم او د دې نه مخکې مې والد صاحب کار کوو. دیو موږ سره هر قسم زیاتې وکړو ظلم یې وکړو ناروا کوي لکه یو خوا مهنګایي راولي بل خوا بېروزګاري راولي. نو دا خلک یې دومره مجبوره کړه چې دیو به شوکې او ډاکو ته لازم جوړ شي. لکه دلته شیخ رشید راغی هغه اعلان وکړو چې به زه په یو میاشت کې درې ټرینونه آزادوم تاسو لپاره یو به کراچۍ دپاره دا دوه به لوکلي. خبره یې وکړله 40 ورځې پکې تېرې شوې 2 میاشتې هم تېرې شوې علي محمد خان ورسره و خو لکه چا غم غرض ونه وکړه. بیا د هغې نه وروسته اعظم سواتي راغی علي محمد خان ورسره و نو وایي دا ډاګه ماته خالي کوي. نو والله علم چې دا ډاګه باندې دوی څه کوي لکه ګاډي حدود دي هغه ورته بیل دي خو لکه غریبانان په عذابۍ موږ د دیو هرې مطالبې ته تیار وو. لکه موږ ورته دومره پورې لاړو چې به یې موږ نه د 6 میاشتو د کال انډوانس کریانې جمع کوي او باقي دا میانه کری هم ځان له موږ تاسو له درکو. لکه دا کال انډوانس کری به تاسو سره امانت پرته وي موږ نه راځي او میاشت په میاشت خپله کری خو موږ دې ته نه پرېږدي چې کوم افسر له ورځو نو بس هغه وایي چې زما جیب برابري زما جیب له دې راځي دا ټول د خدای پاک په خړو اوبو ویوړلی کي. نو بس د دې بازار دغه حل دی رورۍ تاسو ته په خپله معلومه ده چې دلته تقریبا 2.5-300 کسان بېروزګاره دي. دا کې څوک چولې خرڅوي څوک ګوړه خرڅوي څوک سبزي خرڅوي ټیکهدارانو له نه ورکوي ټیم بازاري باندې نه ورکوي پولیس باندې نه ورکوي. نو موږ د پاکستانیان نو موږ کوم خوا لاړ شو انډیا ته لاړ شو چېرته بل ملک ته لاړ شو. موږ دیو ته ریکویسټ کوو به چې موږ ته دا ځای قانوني شکل کې چې د ادارې ته هم پیدا لاړی شي او خزانې ته هم پیدا او زموږ د عوامو ته هم پیدا. نو ستاسو په خپله باندې چې کومې خبرې وکړې په دې باندې به تاسو پوهېږئ انشاءالله. کتونکو دا څومره چې د دې ځای اوسېدونکي خلک دي د هغوی روزګار د دې ځای سره تړلی دی خو که دوی د دې ځای نه لرې کوي نو په دوی باندې دا داسې شوت لکه چې د ده د بچي نه د خولې مړی په دوی روزګار بندې د حلالو روزګار دی په دې ملک کې. خو که تاسو ته پته وي ګراني ورځ په ورځ چې کوم حکومت راځي نو د ګرانۍ اکسلیټر پر پرېږدي یو پابل باندې بخي هغه حساب کتاب دی. که یو سړی حلال روزګار کې هغې ته هم نه پرېږدي. دلته که زمونږ اسسټنټ کمیشنر دی د لکونو روپو په ګاډي کې ګرځي او هغه دلته صرف د پیازو ټماټرو والا نه راځي ګاډۍ ته ولټه کوي. په دې ملک کې خو کاله قانون دی چې کم سرمایه‌دار دی د هغه دپاره ډېر مراد دي ډېر پروټوکول دی پري پېټرول استعمالوي پري بجلي استعمالوي. خو چې کم غریب دی د 600 روپو دیاړي دی یا ځان له چېرته ګاډۍ ودرولي فروټ خرڅوي ګوړه خرڅوي بل داسې روزګار روان کړی نو په هغوی باندې مهنګایي بم هم روزانه راغورځېږي. بل روزګار ته یې پرېږدي دغه خلک نه چې کم سرکاري خلک دي د ریلوې په اداره کې چې کم دلته کرپټ خلک ناست دي هغوی د ریلوې سټیشن په غاړه چې کم غریبانان ځان له روزګار کوي بچو له سیر اوړه ګټي هغوی هم دغه روزګار ته نه پرېږدي. دا خلک مجبوره کوي چې تمانچه راواله ټوپک راواله شوکې ډاکه دغې ته یې جوړ کړي دغه خلک یو ګرانۍ لیوني کړي خلک بل دوی روزګار ته نه پرېږدي. په اسلامي جمهوریه پاکستان کې چې کوم آزاد ملک دی یو څو ورځې پس به موږ جشن ازادي مناوو او د څه شي جشن ازادي دی جي انګرېز تللی دی د مسلمان نه انګرېز جوړ شوی دی کافر ته جوړ شوی یهودي ته جوړ شوی دی چې کم په سرکاري اداره کې کم کس ناست دی هغه پیرغون دی د پیرغون نه هم سیوا بوره سلوک د دغه عوامو سره کوي چې کم پاکستاني عوام دی. پاکستان یو غریب ملک دی دلته د هر سړی دا کوشش کوي چې سهار روزي او ماښام بچي له سیر وړه وګټي خو دغه غریب سړی چې کله تنګ شي اخري نو شوکه ډاکه دا د افغانستان نه د انډیا نه څوک نه راځي چې دلته په تخبې کې شوکې ډاکې کې دا زما او ستا غوندې غریب سړی اخر د حکومت یې دغې ته جوړ کړي چې په لاره کې د یو سړي نه موبایل والي بټوتې والي شوکه ډاکه وکړي د اخري چې یو انسان تنګ شي چې داسې ماشومان درته په کور کې ناست او د رزق د درک نه لګي نو ته به له چا په اینو باندې سلا شي یا به شوکه ډاکه نه کړي. د بچو دپاره خلک هر ناجیزه کار کوي چې په حلال روزګار باندې دغه پابندي تاسو لګوئ روزګار ولا ختموي بیا به سړی شوکه ډاکه. د حکومت ته اپیل ده چې موږ ته د ځای پولیس کې یا د پکرۍ کې یا د ټیکهدارۍ نظام چالو کړي ځکه چې موږ بچو ته ملامت چې دلته رزق نه کور والو ته ملامت یې رشته دارو که نه شو تللی ځکه چې په جیب کې پیسې نه خرچه نه پلار ته ملامت نو زموږ دا د لکه د ادارې ته دا اپیل ده چې زموږ سره د ګزاره وکړي او موږ له د ریلیف راکړي. د تغبیم او شیردل ملک مې نوم دی دا د 2022 نه ما سره 7-8 نه شروع شوې ده. دا 15 میاشتې ما چلولې ده او په دې 15 میاشتو کې ما 6,20,000-30,000 روپۍ میاشت حکومت اړه کړې ده او بیا 6 میاشتې چلولې 15 کم 40 لکه
36-37 लाख روپۍ ماړه کړي د حکومت ته تللی بیا د ما نه واغسته او بیا هغه پرېښوده که نه پاتې شوه نو ما ورته دا شیان مال راکړه دا زه وچلوم نو دا به چې حکومت خزانې ته پیسې ځي او دلته به د عوامو هم کار رواني غریبانان بېوسه دي دوی به هم لینډ رواني برابر دي موږ نه واغسته او هغه شی بلډینګ وساتو چې هغه شی بلډینګ وساتو نو هغې کې داسې وشو چې بیا هغه شی سټاپ پاتې شو نو په کار دا چې موږ 2.5 کروڑ روپۍ به هغې جمع کړې وي که نه چا اوسه پورې په دې تغبې کې چا 10 لک روپۍ نه دي جمع کړي او تاسو څومره جمع کړي ما 35-36 लाख روپۍ جمع کړ په ریکارډ دي د نېشنل بانک نه ما سره سلیپونه پراته په ریکارډ دي په دې باندې بیا ولګېدم ما په عدالت کې دعوا وکړه چې مال یې راکړئ ما وایي دې لپاره دعوا وکړه چې دا ریلوې والا ځان ته جوکاو کړم او د عدالت ورته ووایي چې به یې ورکړله او روانه ده خبره روانه دې کې زما سټیګان روانې دي اوس پکې زما 5-6 سټیګان روانې دي په سټی باندې لګیا م دیو کېنولي ما په سټی دي دیو هر وخت اپریشن کې پاسئ پوه شوه خبره نو دا ولې زه کوم نو حکومت ریلوې والا چې کوم دي که نه هغه خپله پالیسي کوي چل ول سوي منګ لې راکوي جب کې اچو خزانه دغه و چې بس بتا مثال د بتې دا بته خوري ده چې بس موږ به غونډو موږ به جب کې اچو دا تیره واده میرا دغه لوبه شروع ده پوه شوه خبره موږ ورته چې لکه خزانې ته دا پیسې لاړې شي نو دا د حکومت نو په دې باندې زه جیار صاحب لم تللی وم لاهور ته جی ایم صاحب له دوی چې کوم افسر دی جی ایم لم تللی صاد رفیق سره ناستو زما یو فایل جی ایم صاحب پروت دی یو صاد رفیق سره پروت دی لا پینډینګ پراته دي ما ورته مې دا ماته څومره وخت نه تاسو دا ما ورته ماته لاوډ کا دا مال راکا زه له قوم مرګره ما د ریلوې مرګره ما د دوانو سایډو ته تاسو د درېمګړي د مرګرتیا کومه چې پیسې جمع کیږي کنه چې لوب رواني نو دې غریبانو هم کار کوي ته ورلویم صفاف کار رواني چې کومه دا نه د تیار دي ته چې مطلب دا سیستم دا شو کی موږ په دې خوشالي کو چې د پولیس ورکه پولیس دی ورکه کبته بازارو کې موږ اقدار موږ راکې بس او خلک تباہ او برباد کړل چې څوک ځل کې کله وایو چې په 12 باندې اپریشن دی کله په 14 باندې اپریشن دی چې موږ ورپسې سټیر وړو بیا په 12 اپریشن یو نه په 14 اپریشن پوه شو خبره دا سټیک دا سټیپ په کیس په چلیږي او سټیک دی صحیح ډیره مهرباني